تاریخ لیکي چې کله بلال په خوږ اواز باندې بانګ شروع کړ نو هغه د کافرو د مشرکانو ښځې او سړي د کوټو نه ورته بار راووتل. او دا څه دي؟ دی وی الله اکبر الله اکبر. د ده په بانګ رب العالمین په کوټو کې پټې ښځې او سړي مسلمانان کړل. داسې بانګ به وي. ځان سره نبی کریم بیا د مکې مکرمې دپاره بل امام مقرر کړ او ځان سره نبی علیه السلام واپس مدینې منورې ته راوست. ځکه د پیغمبر علیه السلام مؤذن دی. د نبی علیه السلام په مخ کې به د پیغمبر علیه السلام په خوا کې به بانګ وی. د هغې مؤذن دی. چې کله د دواړو جهان مبارک سردار وفات شو بس وی نن نه پس به بانګ نه وی. هلکه بانګ به وی نه وی. بس فیصله مې دا کړې د نبی علیه السلام په مخ کې مې بانګ ویو چې هغه وفات شو بس بانګ نه ویم نه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه درخواست ورکړ وی جهاد له مې ولیږه شام ته مجاهدین تللی دي ما له اجازت راکړه زه جهاد لرم. وی تا ته اجازت نشته ته به هم دلته. رضی الله عنه یو وخت شام ته لاړ چې شام ته لاړ ټولو خلکو استقبال وکړ. امیر المؤمنین دی حضرت بلال رضی الله عنه هم په هغه استقبال کې ولا راغی. چې راغی نو عمر فاروق رضی الله عنه ډېر داسې په عجیبه نظر ورته وکتل. بلال ډېر بد دی را سره وکړ. ولې امیر المؤمنین؟ وی ګوره تا زموږ خوا پرېښوده. وی جهاد له راغلی یم. نو چې شام ته داخل شو وی بلاله بانګ ووایه. یو بانګ خو مونږ ته ووایه. وی ما خو پابندي لګولې ده بانګونه مې پرېښي دي. ولې؟ وی بس د نبي علیه السلام د وفات نه پس ما خو بانګ هغه ته وی بانګ نه ویم. وی نه خامخا به بانګ وی. مجبور یې که نو بانګ ته ودرو. عمر فاروق تاریخ لیکي چې حضرت بلال بانګ شروع کو وی د عمر فاروق دومره وجړل دومره چې د هغه کمیس او ګیره د اوښکو نه ډکه شوه او چې څومره صحابو ټولو وجړل. وی بلاله مونږ ته د پیغمبر علیه السلام د جون وخت را یاد کړ. هغه منظر دی را یاد. نو چې کله عمر فاروق رضی الله عنه ته نو وي مونږ سره لاړ شوی نه ځم بلکل نه ځم مدینې منورې ته نه ځم چې لاړ شم ما ته د پیغمبر علیه السلام د جون نقشه را یادېږي نه ځم. نو د شپې د دواړو جهانو سردار مبارک په خوب کې ولي. وی بلاله دومره بې وفی دومره بې وفایي څوک کوي؟ ولې د الله رسوله؟ وی چې زه نه یم نو زما کلی خو شته که نه زما جومات خو شته که نه زما وطن خو شته زما کلی دی ولې پرېښی دی؟ نو چې راویښ شو نو فورا یې څاروی تیار کړ. هلی وی ما د خپل محبوب خپل دوست خپل یار رانه ګیله وکړه شا به زه مدینې منورې ته ځم. نو راغی واپس مدینې منورې ته. نو چې مدینې منورې ته راورسېده نو خلق پې خوشحاله شو او درخواستونه شروع کړل صاحب بانګ ووایه. بانګ له نیم راغلی. بیا وله نور خلق رالل بانګ به وی بانګ له نیم راغلی. ولې؟ وی زه چې دلته ودرېږم او بانګ ویم نو قسم دی چې ما ته هغه د پیغمبر علیه السلام د زمانې دور را یادېږي. خو چې زه به کله ما به بانګ وی نو په یو سترګه به مې قبلې ته کتل او په بله سترګه به مې د حضور پاک هغه مبارک خشته مخ ته کتل. نو ما ته وښایه که نه هغه مبارکه چهره شته چې زه ورته وګورم. په یو سترګه به مې قبلې ته کتل او په بله سترګه به مې د حضور پاک هغه ښکلي مخ ته کتل. او چې دی به جوش کې راغی جوش کې نو نبی علیه السلام به ورله آواز ورکړه بخ بخ یا بلال واه واه لکه یو سړی نعت وایي که نه خوشته ښکلی نعت وایي نو خلک ورته وایي واه واه عرب وایي بخ بخ واه واه یا بلال. نو وی ما ته به هغه واه واه څوک کوي؟ د حضور پاک مبارکه خشته نوراني چهره او چې هغه به راته واه واه کول هغه الفاظ نشم ویلی ما نه ویم. جرګې شروع شوې بلکل نه ویم. حضرت حسن او حسین ولا راوستل سار وختي دی پېشمنې دی ماسخوتن یې بانګ ونه وي ماښام یې ونه وي مازدیګر یې ونه وي دا دواړه ولا راغلل. بلاله د خدای دپاره د پیغمبر علیه السلام دا نوسین درله په جرګه راوستي دي مهرباني وکړه دا بانګ ووایه. وی ښه ده ډېره ښه ده. نو سهار وختي پېشمني بانګ ته ودرېد.
نو چې بانګ یې کله شروع کړه الله اکبر په الله یقین وکړئ چې زنانه په کوټو ختې او ماشومان د خوبه پاڅېدل او جومات ته رالل او ټولو منډې کړې هغه یې د نبي علیه السلام زمانه بیا راجمدی شوه هغه د بلال بیا بانګ وی هغه منظر چې کله نبی علیه السلام په محراب کې ناست و ده بانګ وی هغه ټول منظر را مخکې شو ماشومان رالل زنانه اوچتې شوې په دیوالونو وختې خلک ټوله مدینه کې خوب نه پاڅېدل او یو لویه غوغا جوړه شوه او بیا بانګ کې وی اشهد ان لا اله الا الله او چې بیا وی اشهد ان محمد رسول الله د نبی علیه السلام نوم ته ورغې وروستو بانګ یې ونه ویلی شو د هغه بانګ د چبوترې نه راپرېوت بېهوشه شو راپرېوت د نبی علیه السلام د نوم سره بېهوشه پرېوت نیم بانګ یې وي نیم یې ونه ویلی شو هغې وله لاسونه او خپې مګل چې هوش کې راغی زه راته وایم چې ما وجنې نشم ویلی بیا لاړ دمشق ته واپس د مدینې منورې نه وي مدینه منوره کې نشم ټینګېدی زه چې دلته اوسېږم نو ما ته د خپل حبیب د خپل محبوب هغه مبارکه نورانی چهره را یادېږي او ضمیر مې نه مني چې دلته کې ناست یم او د حضور پاک په محراب کې او زه د بانګ نه ویم او ویلی نشم دا دومره لویه سیله ولا رب العالمین په څه ورکړه دا د هغه قربانو برکت وګڼه الله د چا قرباني بې ځایه نه بوځي که تا قرباني ورکړه په بدن په بچي په مال په نفس په عزت په هره طریقه باندې یقین وساته چې رب العالمین د دې بدل بدله خامخا خلاصوي که دنیا کې دله خلاص نه کړه نو آخرت خو الله سره شته که نه نو میر پیغمبر علیه السلام یو ځل او ده چې به بانګ وی جیبا عادت مو خادم و د نبی علیه السلام چې بانګ بیا خلاص که او نبی علیه السلام به چرته جومات کې نو کور به بعضې وخت کې به داسې وه نو بیا به ورغې پیغمبر علیه السلام ته دروازه کې به ودرېده چې د مانځه وخت به شو حی علی الصلاة هسې د بانګ نه پس بیا سې اواز وکړو لکه موږ وایي مانځه له راځئ حی علی الفلاح یا رسول الله دا الله رسوله منزله راځه دا الله رسوله کامیابی ځای له راځه نو نبی علیه السلام سره که به لاس کې څه شي او به یې وغورځو را منډه به یې کړه بلکې یو ورځ وایي نبی علیه السلام مبارک غوښه خوړه هغه غوښه ډېره وه ورسره کور بندیان هم دي نو په چاړه باندې د هغې نه لږه لږه غوښه کټ کوله او داسې وکړه مانځه ته لا یو څو منټه وو غوښه یې پرې کوله بلال بانګ وی خو د بانګ او د مانځه منځ کې فرقي راغی بلال او دروازه کې ودرېده حی علی الصلاة یا رسول الله د الله رسوله مانځله راځه نبی علیه السلام مبارک وخندل چاړې وغورځوله وی ما له تربت یمینه وی لاسونه یې په خاورو ککړ شه غوښې نه ډوډۍ نه وویستو وی خندل او بار ته ولزر په منډه راووته بلاله ډوډۍ نه دې وویستو لکه لږ صبر خو به دې کړی او اختر مانځه کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښځې به هم راتلې سړي به هم راتلل نو چې کله تقریر به وکړو لوډ سپیکر خو به ونه بلال به ځان سره که راځی نو ښځو له به ورغې ښځې به شاته ولاړې ښځو ته به ځان له تقریر کوو هغې له به صدقې ترغیب ورکوو صدقه ورکې خیرات ورکې نو چې ښځو نبی علیه السلام د خیرات او د صدقې بیان به وکړه نو ښځو به غوږ ته ګوتې کړې والی به یې ویستې والی او مری ته به یې ګوتې کړې میل به یې ویسته بلال ته به یې څادر کې اچوه ورسره به لکه د خادم ګرځېده به یې څادر کې واچول یو بیاړل نو اختر کې خو فقیران او مسکینان راغلي په هغې به نبي علیه السلام فورا هغه څیزونه او هغه مالونه تقسیم کړل ورسره به ګرځېده بلال چې معراج ته نبي علیه السلام تللی دی واپس راغی نو بلال ته وایي حدیث دی بلاله څه عمل دې کړی دی یو عمل راته وښایه ولې وی زه چې کله م جنت ته تللی ما په خوب کې او که په ویښه کله نو ما د خپل ځان نه مخکې ستا د دې پیزار کشار اورېدلی دی
دا خادم د خپل مشر نه عموما مخکې رواني لار ورته برابروي. ستاره پیزار کشار لکه ګرځې په ځمکه او په جنت کې د سپلو کشار اورېدی شي د نبي علیه السلام سره نږدې. دې نه لوی منقبت بل شته رونو. دا څه عمل دی کړی دی؟ وی صاحب بس 2 کاره کوم، یو چې بانګ ویم نو ورپسې مونځ کوم، او یو چې کله اودس وکړم نو 2 رکعاته مونځ کوم. تحیة الوضو ورته وایي چې کله سړی اودس وکړي او وخت وي نو 2 رکعاته نفل وکړه، او که وخت نو د سنتو وخت و لماسپښین دی خیر دی هغه وکړه، او که جمع تیاری بیا پرېږده، او که وخت درته ای او مکروه وخت هم نه نو 2 رکعاته مونځ نفل تحیة الوضو. نبی علیہ السلام ورته فرمایل دا د دغې 2 رکعاتو برکت دی چې ته کې چې ته ګرځې په دې فرش په دې ځمکه او د پیزار کشار د عرش سره اورېدی شي. او بیا ورته وایي یو بل خبره درته کوم خوشخبري، وی جنت کې ګرځېدمه یو ډېر ښایسته ناشنا محل و، او د هغې محل سره خوا کې یو وله بیده، او هغې وله کې داسې مزېدارې یخې اعلا خوشبویه اوبه وې چې زه نشم ویلی، او د هغې ولې په غاړه یو حوره ناسته وه، هغه حورې اودس کو، اودس دا چې مخ لاسینځل، نو هغې حورې چې به د هغه ولې نه په لپ اوبه راواغېشتې او په مخ به یې واچولې، نو لکه د ملغلرو غوندې به د هغې د مخ نه څاڅکي پرېوتل. داسې خشته ښځه حوره ما په دې خپلو سترګو نه ولیدې، په دې خپلو سترګو، او داسې بهترین محل په جنت کې ما په دې خپلو سترګو نه ولیدې، او چې دا کومه وله د جنت ستا د هغه محل نه بار بیده داسې خشته اوبه مې نه ولیدې. نو ما د جبریل علیه السلام نه تپوس وکړه چې دا محل د چا دی؟ ډېر اعلی محل دی، بهترین. ویره دې حورې نه تپوس وکړه، او دا حوره څوک ده؟ وی تپوس یې وکړه د الله رسوله په خپله. وی ورنږدې شم، وی ما د هغه حورې نه تپوس وکړو، حیا مې وکړه نو سترګې مې ښکته کړه. ما یې تپوس وکړه چې ته څوک یې او دا بهترین محل دا د چا دی؟ وی دا ستا یو امتي دی مؤذن بلال، دا د هغه محل دی، او زه د هغه د جنت ملګری یم، د هغه په انتظار دلته کې زه ناست یم. نو نبی علیه السلام مبارک به ورته خندل، بلال وی ستا د جنت ملګري ما لیدې ده؟ ده به وخندل لکه یو سړی چاته وي ستا کور والا ما لیدې دي یا ستا ښځه ما لیدې ده، خوشطبي به کوله. وی بلاله ستا د جنت ملګري ما لیدلې ده، خدای پاک در ډېره ښایسته او مزېداره ملګرې درکړې ده. او تر دې حده پورې چې دی خو د رنګ نه تور و، مدینه منوره کې د یو صحابي کور کې تپوس وکړو چې ورته وایي څوک به ښځه درکړي او که به در نه کړي، ځکه د رنګ نه تور مو مرئیې و ذات شوی و. نو د یو صحابي په کور کې تپوس وکړو، نو هغې وی بلال زمونږ لور غواړي، وی یو وی په خپله دې تپوس وکړي. بلال ته چې هغې هغه خو په خپله دې تپوس وکړي، ډېره ښه ده چې ورغی. وی صاحب ته زمونږ لور غواړي، وی قربان ستا نه زمونږ لور، زمونږ لور در نه قربان. دا چا نه وی چې دی د رنګ نه تور دی، دا چا نه وی چې دی خو غلام و مرئیو آزاد شوی دی، نه خو چې د چا ډېرې ښځې کړي دي، اولاد یې ته نه دی شوی، اولاد یې نو، خو چې په چا به هم کوم کورم ګوته یې ښودې ده نو چا ورته انکار نه دی کړی، وی دی خو سردار دی زمونږ، غلام نه دی، دا بلال زمونږ سردار دی. یو ځل د نبي علیه السلام دپاره د یو کافر یهودي نه قرض اخیستی، ځکه میلمانه به راتلل نو یا به څه یا به نو، نبی علیه السلام مبارک ورته ویې لاړ شه چا نه قرض وغواړه. دې لاړ د یو یهودي نه قرض وغوښت، چې قرض یې وغوښت هغې کې یو څو ورځې پاتې دي، دې بانک ته ولاړ دی، هغه یهودي راغی، او حبشي یهودي ورته وایي څو ورځې پس ګورې زما نیټه پوره کېدو والا ده، او خپلې پیسې ماله راوړه، او که دې راونړې نو بیا به د نه هغسې مرئیې جوړوم لکه چې مخکې وې. ګورې راغی نبي علیه السلام ته کېناست، الله رسوله د هغه یهودي نیټه خو پوره کېږي، 2-3 ورځې پکې پاتې دي. وی د بلال الله به څه پیدا کړي، دی پټ شو. اوس به هغه یهودي راځي، زه غریب سړی یم،
وینا به راته کوي هسې نه جګړه را سره ونه کړي نقصان را نه کړي پټ شو یعنې هم په هغه ورځ باندې چې کومه د هغه نیټه وه پیغمبر علیه السلام له چا څه مال راولېږه وی بلال څه شو وی صاحب پټ شوی وی راویې بلې دې خوا را وی دا هغه یهودي څومره پیسې دي وی صاحب دومره وی دا واخله شابه هغه خپل شی وله پوره لاړه هغه د یهودي چې څومره قرض و هغې ورته پوره نو دا ډېر لوی منقبت دی ډېر لوی عزت دی چې د پیغمبر علیه السلام خادم په سفر کې ملګری په مدینه منوره کې ملګری په مکه مکرمه کې ملګری په بیت الله د پاسه بانګ ویل چا دې تپوس وکړو وی ستا زړه کې دا تېرېدل چې د بیت الله د پاسه به ته بانګ وی نه ولې وی ما وی چې دا خو ډېر لوی عزت دی او ړومبې بانګ دی په بیت الله نو دا به چې ته ډېر چې پیغمبر علیه السلام ته نږدې صحابي وي دا به هغه وی یاره وی نبي علیه السلام ډېر انصافدار پیغمبر دی ډېر د انصاف نه کار اخلي بس بانګ یې دته سپارلی و او چې هر ځای به موقع راغله نو بلال راشه بانګ وایه او بانګ اواز یې خشته اواز و داسې مزېدار اواز چې سړي ته به یې جړا وروستله خبره مې دې پورې کوله وروڼو چې قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي چې یو سړی دې دا نه وایي دا د عبرت خبره ده چېره ما خو ایمان راوړو او زه مسلمان شوم او په ما بس قرباني او تکلیف را نشي او مفتو کې به جنت ته ځم نه خامخا را تکلیفونه به راځي که دې دنیا کې په چېته په مسلمان تکلیف وي چا ته ضرر وي د چا بچي ته د چا پلار ته د چا ښځې ته د چا رور ته مال کې بدن کې دغه نقشه ځان ته را مخکې کړي چې د حضرت بلال نه زه خدای ته زیات نږدې نه یم د هغه نه زیات نیازبین نه یم د هغه نه زیات کلک مسلمان نه یم د هغه نه زیات پیغمبر علیه السلام ته نږدې نه یم هغه باید څومره تکلیفونه تېر شوي ما باندې هم تېرېږي او بیا هغه له رب العالمین د هغه خپلو تکلیفونو اجر په دنیا کې م ورکړه او په آخرت کې م ورکړه ان مع العسر یسرا سختی د باندې راشي الله به اسانتیا درکوي تکلیف بدل خدای پاک په دنیا کې هم خلاصوي او په آخرت کې به رب العالمین بدل خلاصوي باقي بانګ یو ډېر بهتر عمل دی یو حدیث پاک کې راځي چې څوک 7 کاله بانګونه وایي 7 کاله که پرله پسې به او که پرله پسې نه خو د 7 کالو بانګونه پوره کړي رب العالمین به جنت ته بوتلی یو بل حدیث پاک کې راځي چې څوک بانګ وایي د دې بانګ د اواز چې کم کاڼې بوټې اوري د قیامت په ورځ به دا کاڼې او بوټي د الله په دربار کې ګویي کوي چې د بانګ ویلی دی الله ستا نوم یې اخیستی دی څومره خلک چې د دې بانګ والا په اواز راشي جومات ته د هغوی چې څومره ثواب کېږي د هغوی به نه کمیږي بانګي له به رب العالمین هغه مر اجر ورکړي نو که یو سړی اوس وایي چې یو به وایي زه بانګ ویم ولې ثواب یې ډېر دی نو نبي علیه السلام مبارک مونږ ته چل ښولی دی وایي چې یو کس بانګ وایي چې کوم ښکلی اواز اوچت اواز ادې بانګ وایي او چې دا نور څوک یې اوري هغوی دې ورسره جواب کوي چې څنګه دی بانګ وایي هغسې هغوی د الله اکبر ورسره وایي صرف حي على الصلاة وحي على الفلاح کې دی لا حول ولا قوة الا بالله وایي قد قامت الصلاة کې دی وایي اقامها الله وادامها اقامها الله وادامها دا منځ خدای همیشه قایم ولري الصلاة خیر من النوم کې دی وایي صدقت وبررت وبالحق نطقت که پښتو کې دی وایي رښتیا دی وایي د نیکۍ خبره دی وکړه او رښتونې خبره دی وکړه نو چې دا بانګ والا کم الفاظ وایي او چا چې واورېد هغه کم الفاظ وي د بانګ والا چې څومره اجر او ثواب کېږي دومره ثواب به د دې بل سړي موشي پوره د نیکۍ نه د الله منې کوي نه پوره ثوابونه اجرونه در کوي خو که موږ د پیغمبر علیه السلام په سنتو باندې عمل وکړو رب العالمین دې موږ له د نبي علیه السلام په سنت او د هغه په طریقه عمل نصیب نو بانګ سنت دی او ویلې پکار دی که داسې یو ځای وي چې هغې کې جومات کې بانګ وویلی شي او خوا کې یو ځای کې خپل خلک خپله جمع کوي نو ضرورت نشته چې هغلته د بانګ وویلی شي یا په سفر کې څوک روان او ملګري حاضري نو که یو سړی هلته کې بانګ وایي دې دپاره چې یاره کیدي چې خوشا نور خلک وي هغوی زمونږ بانګ وورې او راشي نو دغې وخت کې بیا بانګ ویل مستحب دي او هغه سړی د بانګ وایي چې اواز یې اوچتي اواز یې خشته ښکلې مزېداري هغه د بانګ وایي نو دا د بلال رضی الله عنه نبی علیه السلام ته چې کوم څه ښولي و د هغې مطابق رب العالمین دې دعا وکړي موږ د هر قسمه تکلیفونو مصیبتونو نه په امن کې وساتي څومره تکالیف چې نن په مسلمان دي
الله ته دا مسلمان د هغې تکالیفونه په خیر خلاص کړي. الله چې څومره کافران دي ته ورته اسلام نصیب کړي، او که اسلام هدایت په قسمت کې نه الله ته په خپل قهر تبا او برباد کړي. دو کې مریضانو ته یا الله ته شفا ورکړي. الله که څوک قرضداران تنګ دستی د حلال رزق نصیب کړي. یا الله چې د چا په کورونو کې څه بیمارۍ تکلیفونه دي هغه په خیر بدل کړي. الله که د چارواني دشمنۍ طرفګنۍ دي ته ولا په اتفاق او په اتحاد باندې بدل کړي. یا الله موږ د دواړو جهانو د غمونو نه وساتې، الله د پریشانونو نه وساتې، الله د مصیبتونو نه وساتې. څومره مشران مو وفات دي وبخې، چې څومره جمدي دي الله د اسلام د هدایت زندگی نصیب کړي. پروردګار چا په زړه کې څه حاجت شریعت سره موافق دی الله ته پوره کړي. پروردګار موږ ټول د بیت الله حج له بوتلېږي، په زړونو او په ژبو خپل ذکر او د خپل حبیب درود جاری کړي، او د ګناه او د هغې د اسبابونو نه الله پامن کې وساتئ، د فتنو نه الله محفوظ کړي، د عذابونو د قهرونو نه الله محفوظ کړي، د دواړو جهانو خیر نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.